अगर कोई ऐसी शादी हो जहाँ नाच गाना हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। او या دین سره ټوخی کیږي او توم دغل تناسي. د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې تر اخره پورې وګورئ او لایک کړئ، شیر کړئ د الله د رضا لپاره. بے دینی اور بے غیرتی کے کام ہو رہے ہوں اور تم سننے لگو تو فلا تقعدوا معهم، وہاں نہ بیٹھو. اچھا، تاسو ته د دې باره کې دا علم شته دی چې الله پاک موږ ته په سورة النساء 140 نمبر آیات نه ولې تر 144 نمبر آیات پورې د کومو خلکو باره کې وایي چې دونه ځان بچ ساتئ. دا آیاتونه کو تاسو نن واورېدل نو د دې سره به ستاسو زندګي بدله شي. اخره پورې وګورئ او لایک کړئ او شیر کړئ نورو خلکو ته. دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ. اگر وہاں بیٹھے رہے تو تم بھی انہی کی طرح شمار ہوگے. او د دې نننی درس کې الله پاک موږ ته دا خبر هم کړې ده که تاسو د دې خلکو سره کښېنئ نو بیا به تاسو ته څه نقصان میلاو شي. اخره پورې ویډیو ګورئ او واورئ. کله چې د الله د آیتونو انکار او کفر کیږي او تی اوري، که تاسو دا غواړئ چې زمونږ د ایمان محفوظه پاتې شي او زمونږ د په دنیا او په آخرت موږ ته ترقي میلاو شي، او کله چې د الله آیتونو سره او دین سره مذاق او استهزاء او ټوکی ټکل کیږي او تم اوري او دغلته ناسي، دا نننی درس دا تاسو هر مسلمان لا اوریدل او کتل ډیر لازمي دي، ډیر لازمي دي. لایک کړئ، نور مسلمانانو ته هم شیر کړئ. اذا سمعتم، کله چې تاسو واورئ، یا دا معنی کې دی شي چې کله تاسو خبر یې چې دا کار بال تکیږي نو بیا مزه. دا نننی درس که تاسو له مزه راکړي او واقعي دا درس کې تاسو ته ضرور فایده میلاو شوه نو دا شیر کړئ او لایک کړئ او کومنټ کې موږ ته څه مشوره راکړئ چې آیا داسې صحیح دی که نه څه بل څه ترتیب ولا برابر صحیح ده. اوس ویډیو اخره پورې ګورئ. ستا د عزیز واده دی او تا ته خو پته ده چې دا ډمان دي، کدړاګان راولي، ډمې راولي، ډنګه ډونګه شړنګه شړونګه او ټوله شپه به دا په پار کېږي نو بیا ولا مزه. اوس د دې ځای نه درس شروع کېږي، اخره پورې ګورئ. دی ګناهګار دي نو ته ورسره هم ګناهګار شوې. یا د بدعاتو مجلس دی، خرافاتو مجلس دی، یا نور دین سره ټوکې او مذاق کېږي نو هلته مه کښېنه، ته به هم دې سره دغه شانې ګناهګار شې لکه څنګه چې دې بېایمانه دي. د صورت آخر دی نو زواجر، تخویفات او بشارات راوړي. وقد نزل علیکم فی الکتاب، یقینا نازل شوی دی تاسو ته قرآن کې، ان اذا سمعتم آیات الله، دا چې کله واورئ آیتونه د الله، یکفر بها چې کفر ورسره کولی کیږي، ویستهزأ بها او ټوکی ټقلی ورسره کولی کیږي. سورہ انعام کې برستو راځي آتش پیته، هغه مکی صورت ته نو الله وی دا حکم مخکې ما را لېږل دی. یقینا قرآن کی اللہ مسئلہ خودلی دا، اذا سمعتم آیات اللہ، کلچ واوری کلچ خبر شئی چی دا اللہ آیتون سرا کفر کیگی، ٹوکی ور سر کیگی، فلا تقعدو نمکنی معهم دی سرا، حتی تردی یخوضو چننوزی فی حدیث غیره خبرو نورو کی، انکم یقینا تاسو اذن پدغوخ مثلهم پشان بددی شی گناہگار. کلچی یو جلسه دا، یو بیٹھک تے، یو میلس تے، یو نشسته چې هلته د الله د آیتونو انکار او کفر کیږي او یا دین سره ټوخی کیږي او توم دغلته ناسي. کله چې د الله د آیتونو انکار او کفر کیږي او تی اوري
او کله چې د الله آیتونو سره او دین سره مذاق او استهزاء او ټوکی ټکل کیږي او تم اوري او دغل تناسي نو الله وی فلا تقعدوا معهم دغه زین پاس دلته مکه حتا يخوضوا في حديث غيره تر دې چې دی بل څه موضوع شروع کی بل څه بیان شروع کی بل خبره شروع کی که خپل مسله بدل کړه خپل ټاپک بدل کو نو بیا ناس ته جایز دروا فلا تقعدوا معهم مکینای دی سرا دا معنی نه چې ناس نو پاسا نانا حصدار به م جوړېږي فلا تقعدوا معهم مکینای دی سرا حتا تردی یقودو چدی دندشی ننوزی فی حدیث خبرتا غیره بیدده انکم اذن مثلهم یقینا تاسوا پدغ وقت پشان ددی شئی ان اللہ یقینا اللہ جامع المنافقین والکافرین جمع کون کے دے منافقان لرا کافران لرا فی جہنم جہنم کی جمیعا یوزے اس آیت میں مسئلہ اللہ نے یہ واضح فرمایا کہ جہاں کوئی ایسی مجلس ہو کوئی ایسا جلسہ ہو کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں تم بھی شریک ہو اور اس مجلس میں اس بیٹھک میں قرآن کریم کا انکار کیا جا رہا ہو دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اگر وہاں بیٹھے رہے تو تم بھی انہی کی طرح شمار ہوگے جتنی سزا ان کو ملنی ہے اتنے تمہیں بھی ملے گی انکم اذم مثلہم یقیناً تم بھی اسی وقت ان جیسے بن جاؤ گے گناہ میں اس کے ذیل میں علماء یہ بھی لکھتے ہیں اگر کوئی ایسی شادی ہو جہاں ناچ گانا ہو بے دینی اور بے غیرتی کے کام ہو رہے ہوں اور تم سننے لگو تو فلا تقعدوا معهم وہاں نہ بیٹھو اذا سمعتم کل چې تاسو واورئ یا دا مانوم کې دی شي چې کله تاسو خبر یې چې دا کار بال دکیږي نو بیا مزه استاد عزیز وعده دی او تا ته خو پته چې دا ډمان دي کدلاګان راولي ډمی راولي ډنګ ډونګه شړنګ شړنګ او ټول شپه به دا په پار کیږي نو بیا ولا مزه دی ګناهګار دي نو تور سره ګناهګار شو یا د بدعات مجلس ته خرافات مجلس ته یا نور دین سره ټوکی او مزاق کیږي نو حالت مکینا تب هم دې سره دغه شان ګناهګار شي لکه څنګه چې دی ګناه بېمان دي دا خو الله منافقانو ته وی چې کافرو سره مکینای دی د الله د دین کفر کوي انکار کوي مذاق ور سره کوي نو تاسو هم د دې پشان شئ او یو شان دی ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جميعا الله وتعالى ټول منافقان کافران جهنم کې اسم یوځای کوي الذين دا منافقان هغدي يتربصون بكم انتظار کوي دستاسو د مصیبتونو يتربصون بكم الدوائر دی خو ارمان لري چې کله وي الذين هغدي يتربصون چې انتظار کوي بكم تاسو چې کله به تاسو منی آفت راځي مصیبت راځي خوا به یقین فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَچَرْتَوِي تَاسُ لَرَا فَتْحٌ کامیابی تاسو جنگ کی گٹو کئی فتح حاصل کئی من اللہ طرف دا اللہ نا قالوا ندیوی علم نکم معکم آینو من تاسو سرا من خود تاسو ملگریو کنا زمان برخ راوڑے اے مومنانو کا تاسو جنگ کی کامیاب شئی فتح بیامو بے غنیمت حاصل کئی ندی ذر راورسی علم نکم معکم ایا من تاسو مرګری نو زمون مشیسه شوا و ان کان للکافرین نصیب او کوي د پاره د کافرانو برخا قالوا ندیوی علم نستحوذ علیکم بیال دورسی علم نستحوذ علیکم
آیا من نشو ګیرولې تاسو لرا آیا من غلبا نشوي مندلې تاسو باندې تاسو که مسلمانانو کامیاب شوي برخه مور سیدا نو دې کې زمنګ لاس دی قالوا ندیوی الم نستحوذ علیکم کمن مسلمانانو سره ملګرتیا کړې وې نو تاسو بیا څه کول الم نستحوذ علیکم کمن تاسو را ګر کړې وې من تاسو باندې غلبه حاصل کړې وې الم نستحوذ علیکم آیا نو چې موږ را ګیر کړي وای تاسو غلبه حاصل کړي وا پتاسو ونمنعکم من المؤمنین او نو بچ کړي تاسو د مؤمنانو نه دا تاسو ته چې فتح ملاو شو ګټه وکړه کامیابی وشوه مال راو رسید نو دې کې زمون بنیادی وجه ده یو دا چې موږ تاسو باندې غلبه ونکړه دا غي ملګرتیا ونکړه غړي موږ مګن شي او تاسو به مغلوب شي وای او بل دا چې موږ تاسو د مؤمنانو نه بچ کړای موږ با هغه ته دروغ ویل یو څه او بل څه نو تاسو د کامیابی کې زمون پورا لاس دی زمون برخه زمون بکیو می صدا ډبل پالیسی وای کولا منافق سړی چې دی دوپړه کې یو طرف ته نزي دې د دواړو ملګرتیا کوي مسلمان سړی به یو ځای ولا ودرېږي یا یو طرف ته شا یا بل طرف ته یو ځای ودرېږي دا د مسلمان کار نه دی چې دواړه مخیز کار کوي الذين هغدي منافقان يتربصون بكم چې انتظار کوي پتا سو د حوادثو کوي تاسو لرا فتح کامیابی طرف د الله نه نو دی راو رسیږي او دی وي آیا موږ نو تاسو سره او کوي کافرانو لرا برخانو دی ورته وي آیا نشو غیرون کې تاسو لرا نشو غالب کې دې پتا سو ونمنعكم من المؤمنين او نه بچکړي موږ د مؤمنانو نا فالله يحكم بينكم الله با فیصله کوي په مېن تاسو کې یوم القیامت پرز د قیامت ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا او هچري نګرځي الله د پاره د کافرانو په مؤمنانو سبيلا لار د غلبي نن که مسلمان ذلیل خوار دی نو الله لوز کړي دی زبا کافر لا غلبه نه ورکو ها که مسلمان خپل کار پرې خو خپل لار پرې خو خپل طریقې پرې خو نو بیا به کافر کله کله غالب کیږي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هیچری نګرځي الله کافرانو لرا په مسلمانانو باندې لار د غلبي فتح ولا چرته هم ورکی کامیابی ها کله کله مسلمان مغلوب شي نو دا د خپل کمې دي ان المنافقين يقينا منافقان يخادعون الله دوکي کوي ټګي کوي الله سره وهو خادعهم او الله بسزا د ټګي ور کوي دلرا واذا قاموا کلچ ودريږي پاسيږي الى الصلاه منزتا منځ ذکر کو مراد تینا ټول دین دی منافق ته چې کله را دین خبرو کې نو دی بیا سشي بیا پشا رواني واذا قاموا کلچ پاسي کلچ ودريږي په طرف د منځ قاموا کسالا نو پاسيږي ناراستا الک صف کې ناسي سر دې کته کړه دې نو کسالا کېګه مو فورن پاس ودرېګا نیښه صف برابر کا جوښه نو تا سر کته کړه دې او پاسې نه انتظار کوي دا د مسلمان صفت نه ده واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا کله چې دغه منافقان پاسي مانځتا نو پاسي ناراستا یراؤون الناس خودن کوي خلقتا منزي دریاکارای ده خیراتی دریاکارای ده صدقه دریاکارای ده ذکر دریاکارای ده د منافق کار ټول ریاکارای سره ده قاموا کسالا چې ورته وای د جهاد وخت نو کسالا د مانزه وخت نو کسالا چندي وخت نو کسالا
د دین چې کومه تقاضا نو بیا دې کوسالای یراؤون الناس خودنه کوي دکلاوه کوي خلقو ته چاله شی ورکې نو شل تنو ته خې چې دا 100 روپۍ دي دا لستی دا 12 نو ریاکاری سره کوي یو شی پټ ورکا یراؤون الناس خودنه کوي دکلاوه کوي ریاکاری کوي خلقو ته ولا یذکرون الله الا قلیلا ذکر نه کوي دا الله مگر لګ ذکر څه مطلب لګ ذکر معنا دا چې بجبه کوي خزړه کې نشتا مانزه ته زکه ګړندې نه دی چې ثواب نه غني او که ناراسته پاسی یا منزل ناراضي نو ګناه نه غني عذاب او سزا نه غني ځکه چې منافق دی کافر دی بې ایمان مسلمان سړی به منزل غړندې ذکر راضي چې دی موس کی ثواب غني نه کولو کی عذاب او عقاب غني نو ځکه ځان غړندې ساتي او یراؤون الناس دکھلاوه کوي نمائش کوي ذکر نه کوي مگر لګ معنا دا چې یا خود دا ذکر پنځ حساب دی تسبیح اړای او بجب ذکر کوي او دې منافق نو ذکر پاتې نشو یای طریقہ د سنت خلاف تا یای ذکر د جیبې دی د زړه نه دی یا د بار د خودنه د خلقو دی نو الله د بار خو نشو نو دا ذکر نشو ولا یذکرون الله الا قلیلا ذکر نه کوي د الله مگر ډیر لګ مذبذبین بین ذلک دو پړق دے حیران دے پمین ددی گډ وډ دے پمین ددی لا الہ اولائی ندی طرف تدی پورا ولا الہ اولائی او نهاغی طرف تدی پورا لا الہ اولا نہ د مسلمان طرف ته کامل ولاړ دے او نہ د کافر ملګرتیا کی پورا ولاړ دے مذبذب دے گډ وډ دے مذبذبین بین ذالک گډ وډ دے پمین ددواړو لا الہ اولائی ندے دی طرف تا پورا ولا الہ اولائی او ندے حقی طرف تا پورا ومن یذلل اللہ چال رچی بیلا رکی اللہ فلن تجد له سبیلا نوہی چری نبمومی دلر لار سما اے مومنانو منسی کافرانو لرا ملگری بید مومنانو اتریدونا آیا غواری تاسو ان تجعلو للہ چی اگر زوی اللہ لرا علیکم زان باندې سلطان مبینا لار دلیل سرګند د کافرو ملګرتیا نه الله منع کړی خو بیا هم که د کافرو ملګرتیا کوي نو ځان له خپل دلیل جوړوي اتریدون آیا غواړئ ان تجعلوا لله چې وګرځوي الله لرا علیکم زان باندې د سزا د عقاب د جهنم سلطان مبینا لار سرگند لائک کرو شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے زمنگا ہر یو ویڈیو د قرآن درس د علماء بیانات د دین خبره شیئر کے لائک کے د اللہ د رضا لپاره په واتساپ کې یو شلو کسانو ته شیئر کړئ په مسنجر کې یو شلو کسانو ته شیئر کړئ او فیسبوک ته شیئر کړئ او کومنټ ضرور ولګئ ګوره کومنټ او په لایک سره دا ویډیو مخې ته ځي او بیا به نور خلک ګوري او موږ تاسو په ځان له ودیو موږ تاسو ته اجر ملويږي د دین خبره د قرآن د ذکر د اذان د درود دا شیر کوئ لایک ورکوئ او د ګډېدو د غانو د دې لایک مور کوئ او مدا ګوره مدا شیر کوئ کني تر څو په خلک ګوري دا غي پر ګناه کې تاسو هم شامل شول د دې لپاره تاسو درخواست زمونږ ویډیوګان لایک کړئ شیر کړئ او خلکو ته ووایئ وسره چې دا به سبسکرایب کړئ ان شاء الله کوي وکنه الله پاک کامیاب کا په دوړه جن السلام علیکم